بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو تاسو ګورئ اورکزی نیوز او زه عمران اورکزی کتونکو اپر اورکزی اخیل غلجو بازار کې دا موجود یم او نن غواړم چې دلته کې د خلکو سره خبرې اترې وکړم چې دلته کې د کاروبار په تیر حکومت کې او په نن حکومت کې په کم لیول باندې روان دي او د علاقې کا ډیولپمنټ کارونو ته وکتلی شي هغه په کم لیول باندې روان دي. کتونکو راځي چې د بازار خلکو سره خبرې اترې وکړو. قدرمنو د وخت زموږ په هوټل کې موجود یو د هوټل یو ملګری هم راسره دی. دینه به پوښتنه وکړو چې تیر حکومتونه او نن کوم حکومتونه دي په دې کې مهنګایي ته که وکتلی شي او کاروبار ته وکتلی شي څومره فرق راغلی دی جي؟ بس الحمدلله لکه مخکې نسبت سره اوس نسبت سره کاروبار لکه مهنګایي سره وګورې مهنګایي شته دی خو الحمدلله کاروبار د مو خپل فیلډ کوم دی چلیږي الحمدلله کاروبار شته دی خو لکه نسبت څه کوم دی مخکې نسبت سره اوس نسبت سره څه کوم دی کوم سیل مخکې کېدل او اوس کوم کېږي مخکې نسبت سره سیل اوس سیل نه رسیږي. حاجي صاحب د غلجو بازار ته که وکتلی شي په دې کې هو سولر لایټ هم ولګېدو او نور هم داسې کارونه روان دي. نو کوم د ترقۍ کارونه دي او د بازار چې کوم دغه لیول روان دی په دې باندې لږ نظر راسره شریک کړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زه ټول نه پهله د تاسو د اورکزي د میډیا شکرګزار یم چې تاسو اورکزي ایجنسي غلجو ته دوره وکړه وزټ مو وکړه. زه د تاسو دغه خبرې سره جوړښت لرم سره د اورکزي ایجنسي کې غلجو مین بازار دی ټولو نه اهم بازار د اورکزي غلجو دی. په کار دی چې غلجو ته داسې سهولتونه ورکړلی شي چې هغه سره عوام ته فایده ورسېږي. لکه چې کوم د سولر والا سیسټم ورکې ولګېده نو ټوله شپه دا روډ باندې داسې رڼا وي چې ستان هم ورکې نه غلطېږي. او بل مو دا حکومت ته اپیل کوو چې لکه تاسو هم ته دا خبره وکړه ایچ بي ایل والا سهولت نشته دی نادره والا سهولت نشته دی پاسپورټ آفیس والا سهولت نشته دی نه په کار خو ګورنمنټ ته دا دی حتی کې څه ټورو پرې کیسه دی ټورو پرې کیسه دی نو دا څه کوم دی ټول په کار حکومت ګورنمنټ ته دا په کار دی چې غلجو ته بلکې ټول اورکزي ته دا سهولت ورکړلی شي نو موږ د ګورنمنټ ډېر شکرګزار وو. قدرمنو ملګری راسره موجود دی د سبزي دکان او غلجو میله دی. ملګری دا راته ووایه چې مخکې مهنګایي او د نن مهنګایي کې څومره فرق دی او کاروبار د بازار کاروبار په کوم لیول باندې روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو تپوس وکړو چې مهنګایي څنګه روانه ده مهنګایي ډېره په بره باندې روانه ده. مخکې چونکې مهنګایي دومره زیاته نه وه اوس ډېره زیاته شوې ده او دا سبزی دکان کې زه ولاړ یم او مخکې چې یو شی په 60 وی نو نن سبا په 50 شپېته دی. عمده کرنګې هر یو شی ګرانېږي فروټ په بیل نرخ باندې خرڅېږي او زیات نرخونه دي. عمده کرنګې سبزی طرف ته خو بالکل مخ هم نشي اړولی. قدرمنو یو دکاندار راسره موجود دی په کپړو دکان کې موجود یو. حاجي صاحب د تاسو کم کاروبار دی نه سبا په کم لیول باندې روان دی؟ مو کاروبار خو بیخي بیکاره روان دی کمزوری روان دی. بل مو ته سخت تکلیف څه کوم دی هغه بینک دی. بینک شته نه دي نه چې مو پیریب سې لاورته څو پیسې نغدې جیب چې وړه به یو شی شي بل شی شي نه سیګنال شته نه بینک شته. مو ټولو تجارانو اراده کړې ان شاء الله بازار به بندون چې بینک نه وي او سیګنال نه وي دا بازار ډېر زر تر زره به مو باند کوم. دا روډونه څه ډبري طرف نه روان دي څه خدیزو طرف نه اصل مشکلات څه انګو طرف نه سره څه زیات ده. خدا روډونه زر تر زره پخه شي ځکه څه د خلکو ته تکلیف ته بیمارون وي او که سوچ وکړې ځنه ډېر اورونو غوړي دي نه درولي چې دا روډ ډېر خراب ته غواړي خرابېږي ورباندې که پوه نه شي نو څومره زر کېدی شي نو موږ دا ټولو یعنې عوام دغه د مطالبه ده چې زر نه زر د روډ پوخ شي. قدرمنو دا و د غلجو بازار ستاسو د دې سیمې د اوسیدونکو او کاروباریانو خبرې واورېدلې. په دې بازار کې که یو اړخ ته د ترقۍ کارونه روان دي او بل طرف ته ځینې سهولتونه هم د نشت برابر دي ولې چې کوم تاجران دي هغه هم د یو بي ایل غوښتنه کوي او د دې سره کوم سیګنل دی هغه هم د خلکو ضرورت نه پوره کیږي. د خدای د وکړي چې د اورکزی نیوز او د خلکو د اواز حکومت بالا ته ورسیږي او زر تر زره دغه مسلې حل کړی شي. امید لرم چې نن پروګرام به تاسو خوند اخیستی. کیمرامین وهاب اورکزی سره د غواړم اجازت د لوی خدای په امان.